سوالاتو سلسلہ شروع کو جی مفتی صاحب محمد ابراہیم صاحب سوال کړی دی جی چې د زیارت قبور طریقه څنګه ده جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت قبور طریقه دا ده چې انسان کچری نارینه وي دی به قبرستان طرف ته لاړ شي بغیر څه د التزام د ورځې نه، چې دی به دا کوشش نه کوي چې خامخا به زه دا لازم ګڼم په ځان باندې چې په هفته کې به پلان کوي ورځ باندې به زه قبرستان ته ځم. بغیر د التزام نه دا چې کله قبرستان ته لاړ شي نو هلته کې به مسنون دعا ووایي. د مسنون دعا نه بعد به دی چې کله دعا غواړي نو قبر طرف ته به د مخکې او قبلې طرف ته به خپله شا کي، او که لاسونه اوچتوي نو لاسونه هم اوچتولی شي. لاسونه په هغه صورت کې اوچتولی شي چې کوم صورت کې خوا او شاته داسې افراد نه وي چې هغه د لاسونه اوچتول داسې ونه ګڼي چې هسې نه هغې دا ووایي چې دا د دې قبر والا نه دعا غواړي. نو که چېرې داسې افراد موجود دي بیا د لاسونه نه اوچتوي، که چېرې داسې افراد موجود نه وي بیا د لاسونه هم اوچت کي او دعا دې وغواړي. بهتره دا ده چې دا یو ځل سوره یاسین ووایي، یو پیر الحمدلله او درې ځله قل هو الله احد، سوره اخلاص دا تلاوت کی، دا هغې نه بعد د دعا وغواړي د هغه د درجاتو د بلندۍ دپاره او د هغه د مغفرت دپاره دعا وغواړي او بیا چې کوم دی نو واپس شي. دا د زیارت قبور طریقه ده. که چېرې دا زنانه وي نو زنانه ته اول پکار دا دي چې هغه بالکل اړو مقبرې ته نه ځي. که چېرې مقبرې ته یو ځل لاړه شي نو په پرده کې به ځي، انتهایی به د خپل عزت خیال ساتي. د هغې نه بعد به هلته کې لږ وخت ایساره شي، واپس به خپل کور ته زر واپس راځي. جی شکریہ. ذکرہ بیگم جی د چترال نه هغې دا سوال کړی دی چې ما ته خپلې ملګرې په ګفټ کې د سونې یعنی د سرو زرو انګوټي راکړل ده ګوتمه، نو په دې باندې زکات شته او که نشته؟ جی ګفټ یعنی تحفه هدیه دا دې ته ویلی شي چې یو انسان بل ته یو عطیه ورکي. اوس دغه عطیه هدیه دا د انسان ملک ګرځي چې کله په هغې باندې قبضه وکړی شي نو دا د هغې ملک وګرځېده، د هغه په قبضه کې قدرت به هغه ته هر قسمه اختیار په هغې شیز کې حاصل شو. لہذا دې بیبي ته چې دا ګوتمه یا بل د سرو زرو څه څیز ورکړی شوی دی نو دا د دې ملک ګرځېدلی دی. لہذا چې کله کال تیر شي نو په دغه ګوتمه باندې به چې څنګه په نورو سرو باندې زکات لازم دی، دقه شان که چېرې دا بیبي صاحبه د نصاب وي نو په دقه ګفټ او په دغه تحفه باندې د سرو زرو په دې ګوتمه باندې به هم زکات ورکول لازم وي، د دې نه به زکات ادا کولی شي. جی عدنان خان السلام علیکم. زکات میں قیمتی خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمتی فروخت کا؟ زکات میں قیمتی فروخت کا اعتبار ہوگا. قیمتی فروخت کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے ایک چیز خریدی، وہ 100 روپے کی قیمت پر میں نے خریدی اور کل میں اس کو بیچ رہا ہوں اور اس کی قیمت 150 روپے ہے، تو جس وقت میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اور اس کی قیمت 150 روپیہ ہے تو میں 150 روپیہ کے نصاب پر کے تناظر میں زکوٰۃ نکالوں گا. جی شکریہ. عمران خان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر 1 یعنی یو مسله په مسجد کې سلام کول جایز دی؟ جی دویمه مسله که په مسجد کې تعلیم کیږي نو تعلیم ته ناسته پکار ده که نفل له ترجیح ورکول پکار دي؟ اولنی سوال دا دی چې په مسجد کې سلام کول څنګه دي. که چېرې نمازیان مقتدیان حضرات دا په خپلو مشاغلو کې عباداتو کې مصروف نه نو بیا سلام کول بالکل جایز دي، کول یې پکار دي. او که چېرې په خپلو مشاغلو کې مصروفي، څوک نوافل کوي، څوک تلاوت کوي، تسبیح کوي، څوک مراقبات کوي، نو بیا پکار دا ده چې سلام اونه کړی شي، ځکه چې د هغوی په دغه عباداتو کې خلل واقع کیږي. یو طرف ته داسې افراد دي چې هغه هسې ناستي او په عباداتو کې مشغول نه دي، او بل طرف ته داسې افراد دي چې هغه په عباداتو کې مشغول دي. نو په داسې آواز سره چې آهسته آوازي
او سلو آواز وي چې صرف هغه غیر مشغول په عباداتو کې کسانی واوري نو دغه صورت کې هم سلام کول درست دي. بله خبره په مسجد کې تعلیم کیږي نو تعلیم ته ناسته پکار ده که نفل له ترجیح ورکول پکار؟ په مسجد کې کچرې تعلیم خو اول په هغه صورت کې پکار دی تعلیم چې کله په نفلو کې څوک مشغول نه. تعلیم په هغه صورت کې دغه شان ذکر بالجهر په هغه صورت کې پکار دی چې څوک په نفلو کې مشغول نه، څوک په تلاوت کې مشغول نه. تعلیم والا ته پکار دادی چې کله خلک خاموش شي، هر یو کس دی طرف ته متوجه شي، دا غینه بعد خپل تعلیم په خسته طریقې سره شروع کی، اسینه چې د خلکو په عبادت کې خلل او نقصان را نشي. باقی پاتې شو کچره تعلیم یو ځای کې کیږي او بل سړی وای چې زه نفل کوم نو تعلیم دی جدا سایت ته کیدی، هغه جدا ترتیب دی داغي او د یو ګټ طرف ته لاړ شي الته کې خپل نوافل ادا کی. نو لہذا دا خبره چې د دیو په منځ کې څه تضاد دی، څه منافات دي، نه دا دوانه کې دی شي تعلیم یو سایت ته کیږي او د خپل نفل چې کوم دی نو بل سایت ته دا ادا کی. جی عدنان خان صاحب جی، ایک صاحب کی دکان میں 2 لاکھ کا سامان ہے جو 2,20,000 کا بکے گا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی، 2 لاکھ پر یا 2,20,000 پر؟ زکوٰۃ قیمت فروخت پر لازم ہے. قیمت فروخت کا مطلب یہ ہے کہ جس قیمت پر آپ اس کو بیچ رہے ہیں، یعنی کوئی شخص آئے اور آپ ایک چیز اس کو جس قیمت پر فروخت کر رہے ہیں اسی قیمت پر زکوٰۃ لازم ہے. لہٰذا آپ کا دکان میں جو سامان ہے اگر اس کی قیمت 2,20,000 روپیہ ہے تو اس پر 2,20,000 روپیہ پر زکوٰۃ لازم ہے، نہ کہ 2 لاکھ روپیہ پر. جی شکریہ. حسین احمد صاحب جی، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟ سنت مؤکدہ ہے. جی زمونږ یو ملګری دی جی پېښور کې، هغه وایي چې زما سره د یو ګړۍ ده او ګړۍ چې کومه ده د هغې قیمت 40,000 روپۍ دی، نو لہٰذا په دې ګړۍ باندې زکات شته او که نشته چې زکات ادا کومه د دې که نه؟ جی دې مسله کې 2 قسمه صورتونه دي. یو صورت کچرې مونږ دا واخلو چې دا غړۍ عامه غړۍ ده د استعمال دپاره، عام چې څنګه خلک په لاسۍ غړۍ او د استعمالي، په دغه صورت کې که د دې غړۍ هر څومره قیمت دی نو په ده باندې د دې غړۍ زکات نشته دی. کچرې دا غړۍ د سرو زرو یا د سپینو زرو نه جوړه شوې ده نو لہٰذا د دقې په نصاب سره چې څومره پکې سره زر دي څومره پکې سپین زر دي او د ده سره ده، نو لہٰذا په دغه صورت کې بیا به د دغې سرو زرو یا د چاندۍ کچرې وي پکې دغه اعتبار به کولی شي او د هغې په مقدار سره به د هغې غړۍ نه زکات ادا کولی شي. یعنی که د سرو زرو سپینو زرو د بیا پې زکات شته دی، که نه د عام استعمال ده او 40,000 روپۍ قیمت ته کچرې دغه 40,000 روپۍ دي د دې قیمت ته او دغه شان د دې سړي سره د دې فرد سره نور هم داسې سامان دی چې هغه د نصاب نه سیوا کیږي، د 52 تولې چاندۍ د نصاب نه د هغې مقدار قیمت سیوا کیږي، نو بیا په دغې غړۍ باندې هم زکات شته دی. او کچرې نه دغه شان د سرو زرو نه ده نو بیا به چې کوم دی نو زکات نشته دی. جی شکریہ. محمد الیاس مروت صاحب جی، السلام علیکم. اضافي اکاؤنٹ چې 1,000 روپۍ یې نو فری منٹ ورکوي، دا سود کې راځي او که نه؟ جی اضافي اکاؤنٹ دا کچرې د دې دپاره کولاو کلی شي چې ماته به فری MBs راځي، فری منټس به راځي، نو په دغه صورت کې دا نه جوړول جایز د سرې نه دي. البته که سرې د پیسو د لیږلو دپاره استعمال کړی شي او دغه منټونو نه فایده وانه غستلی شي، دغه MBs استعمال نه کړی شي، نو په دغه صورت کې بیا دا جوړول جایز دي. خو MBs او منټس استعمالول چونکې دا ستا په دغې کپنۍ والا باندې 1,000 روپۍ قرض دی او د هغې قرض په بدله کې تا ته دا منټس میلاویږي، د دې وجې نه دغه صورت چې کوم دی نو بیا ناجایز دی، دغه د سود او د ربا په زمره کې راځي. جی شکریہ. عتیق دیامری صاحب جی، هغه وایي چې که چېرته یو کس ته دومره زکات ورکړی شي چې هغه انسان هغه غریب ته کوم ته چې زکات ورکړولی کېږي هغه په خپله صاحب نصاب جوړ کړی شي،
یعنی دومره زکات ته ورکړی شي چې هغه دا قیمت ته د نصاب هغه ته ورسی، نو دا ورکول جایز دی او کنه؟ اسی عام طور باندې چې یو کس غریب دی او ته هغه ته دومره روپۍ ورکړې، دومره پیسې ورکړي چې هغه صاحب د نصاب په خپله جوړ شي، یعنی چې هغه بیا زکات ته چا نه نشي قبلولی، داسې شخص جوړ شي، نو دا صورت چې کوم دی نو فقهاو مکروه لیکلی دی، خوښ صورت نه دی. البته یو صورت په دې کې داسې درست دی چې یو سړی دی د هغه بال بچ دی او د هغه ذاتي کور نشته، او ته داسې ترتیب وکړي چې د هغه د ضرورت څیزونه، یعنی کور د هغه نشته دی، ته ورله یو کمره جوړه کړي، نو په دغه صورت کې د زکات خاوند نه ګرځي، بلکې دا خو د ضرورتو لحاظه دا کور د هغه جوړ شو، ته یې ورته حواله کړي او هغه پې قابض شي، هغه اختیار پکې حاصل شي، د هغه ملک ته لاړ شي، نو په دغه صورت کې هغه دومره پیسې هغه ته ورکول چې کوم دی نو جایز دی او بلا کراهت درستی، خوښه خبره ده، بهتره خبره ده، دا ښه پالنه ده. او کچرې هغه کور هم شته دی او ته ورته دومره پیسې ورکړي چې هغه د نصاب خاوند جوړ کړی شي، نو فقهاو دا صورت ناخوښه او مکروه لیکلی دی. جی عبدالشکور صاحب پلیز اردو میں جواب دیں، مجھے پشتو سمجھ میں نہیں آتی. جی عبدالشکور صاحب آپ اردو میں سوال لکھیں، آپ کو اردو میں ہی جواب ملے گا. جی محمد نجیب صاحب جی وایي چې د اخترونو په ورځ باندې روژه نیول څنګه دي؟ د اختر په ورځ باندې بعضې روژې داسې دي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ټول ملګري درود شریف وایي، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیه. حجی نو درود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بعضې روژې داسې دي چې په هغې کې منع فرمایلې ده د ورځو چې هغې باندې روژه ونیولی شي. په هغې کې دقه ورځې د عیدینو دا هم دي چې په وړوکي اختر او په غټ اختر باندې انسان روژه ونیسي. په دې ورځ باندې په که وړوکي اختر او که غټ روژه نیول حرام دي، لہذا چې چا نیولې وي نو پکار دا ده چې په حقه وخت ماته کړي، او چې ماته یې کړي نو دا داسې روژه نه ده چې په دې باندې بیا چې کوم دی نو د دې قضا لازمه وي، لہذا دا په یو داسې موقع باندې روژه نیولې ده چې د سرې نه د روژې محل نه دی، لہذا په ده باندې به قضا مزه نه وي او د ماتول چې کوم دی نو د هغه لازمي دي. جی شکریہ. عثمان علی صاحب جی حضرت خور رور لا زکات ورکولی شي او که نه؟ جی چې کله رور غریب وي، ناچاری د هغه وس دست نه رسي، مستحق وي د زکات او سید هم نه وي، نو لہذا په دقه صورت کې خور رور له زکات ورکولی شي. جی شرافت ساحل صاحب جی السلام علیکم. اگر کسی نے دکان پلاٹ یا بنگلہ خریدا ہے اور 2-3 سال تک فروخت نہیں کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جی اس میں نیت کا اعتبار ہوگا. اگر پلاٹ یا بنگلہ وغیرہ اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس پر تجارت کروں گا، پراپرٹی کروں گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اس کے جتنے مقدار بنتا ہے تو اس کے نصاب سے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اگر ویسے اپنی ضرورت کے لیے یہ چیزیں خریدی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں. جی مولانا ساجد الرحمن صاحب جی السلام علیکم. په جمعات کې چې کومې ټوپۍ پرتی وي په دې باندې مونځ کولو باندې لږه روشني واچوئ. جی جمعات کې چې کومې ټوپۍ پرتی وي نو اصل حکم دا دی چې چونکې دغه ټوپۍ داسې ټوپۍ چې انسان پکې یو معزز مجلس ته نشي ورتلی، او د الله جل جلاله دغه مجلس جمعات الله ته ودرېدل دا د ټولو نه معزز ترین د مجالسو نه دی، نو لہذا انسان ته پکار دا دی چې خپل جوسا خپل لباس داسې برابر کړي چې په هغې کې هغه بالکل سنجیده هم ښکاري، د الله جل جلاله مخې ته تواضع انکسارۍ والا هم ښکاري. نو لہذا فقهاو لیکلی دي چې عام طور باندې په دغه ټوپو کې مونځ نه دی پکار، یو خبره، خو چونکې که چرې مونږ دا اجازت ورنکو چې په دغه ټوپو کې تاسو مونځ مه کوئ، نو بیا به خلک دغه شان سرتوره سر ټوپۍ دا به مونځ شروع کړي. نو فقهاو دا خبره هم لیکلې ده چې په وخت د ضرورت کې چې کله د بله ټوپۍ نه وي، صفا ټوپۍ نه وي، او دغه شان د عامې ټوپۍ مونږ چې څنګه په سر او دا نه وي، نو هغه په جوماتونو کې کوم ټوپۍ پرتي نو هغې باندې مونځ کول چې کوم دی نو دا د هغې سرتور سر نه بهتر دی. جی شکریہ. عثمان علی صاحب او لور پلار له او پلار لور له زکات ورکولی شي او که نه؟ لور پلار له هم زکات نشي ورکولی،
او پلار لور له هم زکات نشي ورکولی اگر چې دا دواړه غریبانان وي او مستحقین وي د زکات. جی محمد اقرار صاحب جی د الټۍ د راتلو د وجې نه روزه چې کوم ده دا ماتیږي او که نه؟ جی دا یو اهمه مسله ده. مسله دا ده چې په قی سره روزه ماتیږي او که نه. نو دې کې دوه قسمه صورتونه دي. اولنی صورت دا دی چې انسان په ډکه خوله باندې یا په لږه خوله باندې قی وکړي او دته په خپله دا قی راشي. اولنی صورت دا شو چې په خپله ورته خود به خود دته قی راشي په ډکه خوله او که په ډکه خوله باندې نه. نو په دې صورت کې او چې دته تیرې کړي نه په دې صورت کې دا روزه د نه ماتیږي. که چېرې دی په زور باندې ځان له قی راولي په زور باندې ځان له قی راولي او دا په ډکه خوله باندې نو د روزه ماتیږي. او که په ډکه خوله باندې نه او تیرې کړي تی نه نو په دغه صورت کې د روزه نه ماتیږي. جی وسیم خٹک صاحب جی تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے؟ حافظ صاحب کے لیے رہنمائی فرمائیں. جی تراویح پر اجرت لینا اس میں عام طور پر دو قسم کی آراء ہے. ایک قول اکثر علماء کرام کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں جیسے مفتی ولی خان صاحب، مفتی فرید رحمہ اللہ، حضرت شیخ الکل شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غروشتوی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک تراویح پر اجرت لینا جائز ہے، جس طرح امامت پر اجرت لینا اور جس طرح تعویذ وغیرہ پر اجرت لینا جائز ہے. لہٰذا ہمارے رائے جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں تو ہم بھی اکثر علماء کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تراویح پر اجرت لینا جائز نہیں ہے. جی محمد اکرام صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې بغیر د ارادې نه په روجې په حالت کې که اوبه د انسان تیری شي، اراده یې نه او بغیر د ارادې نه تیری شي، نو روجه په دې سره ماتیږي او که نه؟ جی دیکھیے دو قسم صورتونه دي. اولنی صورت دا دی چې انسان نه هیر شي، دویم صورت دا دی چې هیر تی نه خو د ده نه غلطي وشي، نو دواړو کې فرق دی. که چېرې هیر شي دته یاد نه او دی اوبه وسکي او یا اوبه تیری شي، نو په دې صورت کې به د باندې روجه نه ماتیږي. او که چېرې دته یاد وي او د ده نه غلطي وشي او بغیر د قصد هم نه اراده هم نه چې زه به دا اوبه تیروم، خو غرغړی کوله یا مسواک واهه یا خوله کنګالوله او دا اوبه دننه لاړې، نو په دغه صورت کې د ده روجه دا ماته ده. خو البته دومره خبره ده چې اراده یې کله نه وي نو قضا پې صرف شته او کفاره پې نشته دی. جی ابو حماد صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام مسجد اگر اپنا نائب بنائیں تو نائب کی موجودگی میں کوئی اور نماز پڑھائیں تو کیا حکم ہے؟ جی اور کے لیے نائب کی موجودگی میں نماز پڑھانا درست نہیں ہے. بہرحال نماز تو ہو گئی ہے لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کیجیے، اور نائب کی موجودگی میں نماز پڑھانا اس شخص کے لیے درست نہیں ہے. جی غلام سرور صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غرض ہے کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے اور عرض ہے کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے جس کی اقساط باقی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ پلاٹ خریدا ہے اور جتنا آپ نے اس میں ادا کی ہے تو آپ پر اس کی زکوٰۃ، اور اگر نیتی تجارت پر یہ پلاٹ جو ہے آپ نے خریدا ہے تو پھر جتنے آپ نے اقساط اس میں ادا کی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اگر نیتی تجارت نہ ہو اور ویسے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خریدا ہے تو پھر آپ پر جتنے اقساط بھی ادا کی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. جی فاطمہ بیگم جی هغې دا سوال کړی دی چې د روزې په حالت کې که چېرته د ماهواري بیماری شروع شي نو د دې څه حکم دی؟ جی که چېرې یو زنانه داسې وي چې هغې روجه نیولې وي او مثلا د غرمې پورې دا روجه ساتلې وي دي او د دې نه بعد د هغې ماهواري بیماری شروع شي، نو په دغه صورت کې د ده روجه فاسده شوه، د دغې زنانه روجه فاسده شوه، دا به دغه روجې دا به قضا راوړي او کفاره پې نشته دی. او د ماښامه پورې پکار دی زنانه ته دا دي چې د خلکو مخې ته خوراک موراک هم ونه کړي، هم دغه شان خپل ځان وساتي. که چېرې ضرورت یې ورته او پټ جدا خوراک کوي نو بیا خیر دی. جی نصیر احمد صاحب جی هغه وایي چې
تیر کال زه په رمضان المبارک کې زه دغه تناسم اعتکاف ته او د هغې څه مقدمه وه د هغې د سماعت دپاره زه بهر ته تللی وم نو لہذا دغه کار زما دپاره جایز و که نه او بیا په ما باندې د هغې قضا شته دی که نشته د هغې اعتکاف. جی اعتکاف مسنون طریقه خو دغه ده چې انسان په مسجد کې ځان معتکف کی، په مسجد کې ایثار شي او د مسجد د حدودو نه دی بار نشي. خو څه صورتونه داسې دي چې دته په هغې کې بهر تله جایز دي ته مخصوص وخته پورې. هغه صورت دا دی چې انسان ته طبعي طور باندې څه ضرورت یا شرعي طور باندې څه ضرورت راپېښ شي او د مقدمې له تلی دی. په کار اول دله دا وه چې خپل دا مقدمه د رسته کړې وې، تاخیر یې پکې کړی وې د هغې نه او دې ته تګ د نه وی کړی. چې دا مقدمه داسې چې د مال یا د جان خطره وه که چېرې دی نه وی تلی نو په دغه صورت کې دله بیا تګ چې کوم دی نو جایز دی، دی تلی دی او واپس چې نور څه کارونه یې نه کړي او فورا راغلی مسجد ته نو په ده باندې هیڅ قسمه څه باک نشته دی او دا اعتکاف د ده پوره شوی دی. محمد مبشر صاحب جی ماسک پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ماسک پہن کر موجودہ دور میں نماز بلا کراہت درست ہے اور ویسے عام معمول میں جب ضرورت نہ ہو تو ماسک پہن کر نماز پڑھنا اسی طرح چہرہ ڈھانپنا مکروہ ہے. جی شرافت ساحل صاحب جی السلام علیکم. اگر کسی نے موبائل میں قرآن مجید محفوظ کیا ہو تو یہ موبائل واش روم کو لے جانا یا بے وضو تلاوت کرنا شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ تفصیل کے ساتھ جواب. جی ایک تو بغیر وضو کے اس کو چھونا ہے اور تلاوت کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے. چھونا اس پر ہاتھ انگلیاں پھیرنا جب اسکرین پر قرآن کی وہ آیت ہو تو اس طرح جس طرح عام قرآن مجید میں جو دو گتوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو نہیں چھوا جا سکتا، اسی طرح یہ بھی اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون اس پر دال ہے. اور دوسری بات تلاوت کرنا ہے تو تلاوت تو ویسے بلا وضو بغیر وضو کے تلاوت کرنا درست ہے اگر سامنے ہاتھ لگانا نہیں ہوتا ہو. اور دوسری بات کیا ہے؟ واش روم میں لے جانا. اگر آپ کو وہ تلاوت جو آپ جس موبائل سے کر رہے ہیں اور وہ سامنے نہ ہو، اسکرین لائٹ نہ ہو وہ تو اور بند ہو، موبائل آف ہو تو آپ باتھ روم جا سکتے ہیں. اور چونکہ وہ بند ہوتا ہے اور اسی لیے وہ ظاہر نہیں ہو رہا تو جب اسکرین آف ہو تو آپ جا سکتے ہیں اور جب اسکرین اسی طرح کھلی ہو تو آپ نہیں جا سکتے. جی شکریہ. متی اللہ کرک جی 1 تولہ سونا پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. جی اگر 1 تولہ سونا اور اس کے ساتھ کوئی اور نقدی سامان بلا ضرورت اور اسی حوائج اصلیہ کے علاوہ سامان اور اسی طرح چاندی اسی طرح نقد رقم اگر ہو اور اس کا مقدار تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اگر صرف سونا ہو اور 1 روپیہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کے علاوہ تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تب تک کہ یہ اس کا نصاب 7.5 تولے تک پہنچ جائے. جی شکریہ. سید مراد علی شاہ صاحب جی سادات کو زکوٰۃ دینا درست ہے یا نہیں؟ جی سادات کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. سادات کو اگر ضرورت ہو تو آپ مہربانی کیجئے اور اپنے صدقات نافلہ سے ان کو نواز دیجئے. اور ویسے یہ تو خام مال ہوتا ہے، یہ تو صاف مال نہیں ہوتا زکوٰۃ. اسی لیے ضروری ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتے والوں کو یہ مال نہیں دیا جائے بلکہ وہ مال دیا جائے جو صاف ہو اور آپ کے پاکیزہ مال ہو. جی شکریہ. غلام سرور صاحب جناب 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہیں؟ اس کو 40 پر تقسیم کرے جو نتیجہ نکلے گا. اسی طرح 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ وغیرہ وغیرہ اس کو 40 پر تقسیم کرے. یہ آسان طریقہ ہے، جو نکلے وہ اس پر زکوٰۃ. محمد عثمان صاحب جی هغه وایي چې د نابالغ بچو دپاره روزه نیول دا څنګه دي؟
جی د نابالغه ماشومانو روژه نیول دا بالکل جایز دي، خو په دې کې دا خیال ساتل پکار دي چې بعضې ماشومان مور او پلار هغه تنګ کی، اگر چې د هغې زړه نه چې موږ روژه ونیسو او تنګ کی او روژه پې ونیسي، نو په دغه ټیم کې دوی ته پکار نه دي چې دا روژه پې ونیسي چې په هغو باندې تکلیف دی د الله د طرف نه به فرض نه دي، نو تا ته څه پکار دي چې ته به زبردستي وکړي. که د ماشوم خپل شوقي او روژه نیسي او هغه د دې قابل هم وي چې هغه ته به روژه د هغې لوږه دا تنده تکلیف ورنه رسوي، نو او د ترغیب دپاره مور او پلار دا ووایي چې کله دی لوی شي نو په اسانۍ سره دی روژې بیا نیسي، نو انشاءالله دا مور او پلار به هم ماجور وي او ماشوم د هغه خو به ثواب ضرور کېږي، مور او پلار ته به د هغه ثواب رسي. خو لیکن د یو څیز ډېر احتیاط پکار دی چې د نمود او د ریا او د دکلاوې دپاره دا ونه کړی شي چې سبا به زه په فیسبوک باندې یا په څه باندې د تصویر واچوم او د دې دپاره چې خلک بوي چې پلان کې دا دومره ښه سړی دی او روژه یې نیولې ده، نو د دکلاوې نه پکې احتراز پکار دی، باقي اجر به ورته انشاءالله الله تعالی ښه ډېر ورکوي. جی صاحب الله صاحب جی د معتکف دپاره چې څوک اعتکاف ته کېناستلی د هغه دپاره د جنازه او هغه د مسجد نه بهر ته جنازې له تلی شي که نه؟ جی معتکف تاسو ته مخکې ما په دې مجلس کې خبره وکړله چې معتکف د طبعي عذر یعنی د بول و براز دپاره دغه شان د غسل جنابت دپاره د خپل مسجد نه بهر ته باتروم طرف ته وتی شي دومره حده پورې، او چې شرعي عذر نه طبعي عذر نه نو دی نشي وتی، لکه مثلا سیګرټ دی اسکي او دی وایي چې زه جومات نه بهر ته وځم، دی نسوار کوي او دی وایي چې زه د جومات نه بهر ته وځم، په دې وخت کې د وتل جایز نه دي. که چېرې دی جنازې له تلی وي دا جنازې له تلی دی او بیا راغی نو چونکې دا خو هم څه عذر نه دی، نه طبعي عذر دی نه شرعي عذر دی، لہذا دته پکار دا دی چې د دقې ورځې اعتکاف په ده باندې لازم شوی دی، د واپس اعتکاف وکړي یوه ورځ او ورسره دی روژه هم ونیسي، که په آینده روژه کې کوي او که په عامو ورځو کې کوي دته اختیار دی، نو لہذا چې د جنازې له تلی دی نو د د اعتکاف د دې یوې ورځې دا مات شوی دی، اوس په ده باندې قضا لازمه ده، دی په هره ورځ باندې هغه قضا سره د روژې د نیولو دا راګرځولی شي. جی عمر عابد صاحب جی اگر ناسمجھی میں ہاتھ پر سوئی کے 7 نام لکھے جائیں تو اس کا شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے؟ سوئی کے ذریعے ہاتھ یا پاؤں یا اسی طرح جسم کے کسی دوسرے عضو پر نام وغیرہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، غیروں کا شعار ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. ابھی اگر آپ نے لکھا ہے تو معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، استغفار کرے، اور ہم بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے اعمال سے دور رکھے. اچھا جی. نعمت الله صاحب جی د روزې په حالت کې که چېرته انسان ته تنده ولګي یا ورته لوږه ولګي او د هغې د وجې نه د هغې د هلاک کېدو د مړ کېدو اندېشه وي نو په دغه وخت کې دله څه پکار دي؟ که چېرې د روژې شدت دومره زیات شي چې انسان ته د خپل مرګ خطره پیدا شي یا د سخت بیماری داسې چې انسان بېهوشه کېږي، نو په دغه صورت کې دته پکار دا دي چې خپله روژه دا ماته کړي، د اوبو په ذریعې سره یې که تنده ورته لګېدلي یا د خوراک په ذریعې سره یې، ځکه چې نبی او قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تاسو خپل ځان په خپل هلاکت طرف ته مه ورغورځوئ. نو لہذا په دې شخص باندې لازم ده چې دغه وخت کې د روژه ماته کړي. تر دې پورې علماء کرام او فقهاو لیکلي دي که چېرې د روژه ماته نه کړه او دی هلاک شو نو سبا به الله جل جلاله تپوس کوي چې ولې دې چې کوم دی نو د نعمت ناقدري کړې ده او تا په خپل ځان هلاکت ته اچولی دی. جی عبدالرحمن صاحب جی مفتی صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیسے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بغیر التزام کے بالکل جائز ہے. جی بل یو ملګری جی سوال کړی دی جی چې د روزې په حالت کې که چېرته یو کس دی هغه دا سالن چې کوم دی هغه سکی چې یاره دا سالن چې کوم دی تریخ دی
پیکه دی څنګه دی جی نو د ده دپاره دا جایز دي که نه؟ که چېرې یو باورچي د روزې په حالت کې لول خو پکار دا دي چې که زنانۍ په کور کې او دغه شان که باورچي عرضې کې هغه خپل مقدار مقرر کړي د هغې په حساب سره که مالګه اچوي مرچکې اچوي سال وغیره دا د ټیسټ دپاره نو هغه ته نصاب دا ضروری دی چې دومره مقدار کې به زه دا اچومه لول دا پکار دي. که چېرې د ده مالکان دغه شان د زنانه خاوند سخت مزاجه یي طبیعت یې سخت دي نو د دپاره بالکل دا جایز دي چې دغه سالن په ژبه باندې کیدي دغه سیس په ژبه کیدي او دی وسکي خو لازم دا دي چې دغه هسې نه چې په ژبه باندې کیدي او دننه بیا تیر کي نه د ژبې د یخودو سره انسان ته پته لګي چې یاره دا کې څومره مقدار کې مالګه ده وغیره ده نو لہذا که چېرې تیر کړی نه وي نو په دغه صورت کې بالکل د ده روجې ته څه فساد نه رسي او که چېرې تیرې کړي نو روجه یې ماتېږي. جی اجاز احمد صاحب جی د کرک نه هغې سوال دا کړی دی چې که چېرته د روزې په حالت کې د انسان په خوله کې مچۍ یا ماشه چې کوم دی دا اچانک دننه لاړ شي نو د دغې د وجې نه په دې روزه باندې اثر خو نه پرېوځي؟ جی دا عامه قاعده تاسو ځان سره یاد وساتئ چې د چنې په مقدار سره د انسان په خوله کې څه لاړ شي او خوراک سیزي نو په هغې سره روجه ماتیږي خو چونکې مچۍ دغه شان ماشه دغه شان مچه نو دا سیزونه چې کوم دي نو دا عام طور باندې دا انسان نه خوري دا د خوراک سیز نه دی د دې وجې نه دا که چېرې دغه شانتې لاړ شي دننه نو په دې سره روجې ته څه نقصان نه رسي. جی نام الله صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې دیسی او کم دغه لکه کم داسې شهتي جی چې په هغې باندې ملاوټ پکې شوی چینی پکې میلاوی او څه بل څه نو د دغې او دا کم چې اوریجنل شات دي دې دواړو کې د زکات څه حکم دی جی؟ جی په شاتو کې که چا دا د عیسي وي او که فارامي وي که هر څنګه وي نو په دې دواړو باندې زکات نشته دی په دې کې زکات د عشر دی یعنی د دې نه به عشر ادا کولی شي خو عام طور باندې دا سوال ځکه پیدا کیږي چې کم شات د مچو په ذریعې سره حاصل کړی شي خو هغې ته چینی کېښودلی شي یا خوږ نور څیزونه دې ته کېښودلی شي نو عام طور باندې د ځمکې هغه مثال د سړي ذهن ته راځي چې په دې باندې خو چونکې ما خرچه وکړله لکه څنګه چې سړی ځمکې ته په خپله اوبه ورکي خرچه پې وکړي او د هغې چې کوم دی نو د عشر نه هغه لاړه شي شلمې حصې ته نو دغه سان په دې کې چې کوم دی نو دا څیز نشته دی چې دا به چې کوم دی نو تا پې خرچه وکړله تا ورته چینی کېښوده نو لہذا دا به د دې نه به شلمه ادا کېږي نه که دیسي وي او که فارامي هر قسمه شاد وي که چېرې تا پې محنت کړی وي او که تا پې محنت نه یې کړی خو چې ستا په ملکیت کې د هغې هغه چکۍ وغیره نو لہذا په هغې باندې عشر لازم دی لسمه حصه هغه به ته د دې نه ادا کې مستحقینو ته. جی د پروګرام وخت چې دی هغه ختم شوی دی جی خو یو ملګری جی هغه سوال کوي چې یادونه خان صاحب جی نومې دی او هغه سوال کوي چې د نسوارو باندې روزه چې کوم ده دا ماتیږي او که نه؟ جی په نسوارو باندې هسې نسوار ښه شی نه دی سړی کوي خو به هر حال چې څوک نسوار کوي هغه عادي نو عام طور باندې نسواري سړی هغه دا نسوار د دې دا ذرات تیری دا پروا نه کوي چې دا ما څه تیر کړه یا نسوار دی یا څه دي نو لہذا که چېرې دغه ذرات تیر شي نو خامخا روجه ماتیږي که ذرات تیر نه شي نو د هغې هغه اوبه چې کومې انسان په خوله کې راځي نو هغه اوبه خامخا تیریږي لہذا فقهاو لیکلي دي چې په نسوارو باندې هم روجه ماتیږي. جی دعا وکړئ ملګرو ته. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى عباد الله الصالحین. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله للهیت تقوا پرهیزګاري په موږ ټولو کې پیدا کړي یا الله هر قسمه خیر نه موږ مالامال کړي یا الله د هر قسمه شر نه موږ ته امان راکړي یا الله څومره خلک په دې وبا کې اخته دي کرونا وایرس کې یا الله هغوی ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي یا الله څومره خلک په حفاظت کې هغوی ټول د حفاظت ورکړي سره زمونږ یا الله په خپل حفظ و امان کې ولري یا الله پوره امت مسلمانه دا وبا اوچته کړي یا الله موږ ته سکون والا آرام والا راحت والا زندگی را نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره کامله طریقو سره یا الله زمونږ ژوند دا روان کړي یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجات بلند کړي
یا الله څومره خلک زموږ د پروګرام ګوري یا الله په یو یو لمحه او لحظه ورله یا الله د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. یا الله څومره خلک په دې ملک خدمت کوي یا الله خیرخواهان دي یا الله ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. یا الله موږ نه څومره دعاګانې پاتې شوې یا الله څومره زموږ حوایج دي ضروريات دي د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على